محترم مسلمانانو رمضان المبارک میش په موږ او تاسو باندې په تیرېدو باندې دا الله رب العزت ډېر د عبادت موقع موږ او تاسو له پدې کې راکړي چې یو خدای الله رب العزت اهم فریضه چې کوم په مسلمانانو باندې فرض ده د رمضان المبارک د میاشتې روزي هغه موږ او تاسو مسلمانانو ونیولې بل د شپې الله رب العزت د تراویح مقررتیا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو د پاره کړی دا چې هغه هم مسلمانان ادا کوي دریم عمل پدې کې د اعتکاف چې هغه هم نارینه او زنانه په کورونو کې او نارینه په مسجدونو کې ناشتي او د دې د پاره دغه اعتکاف کیږي چې په دغه رمضان المبارک په دې میش کې یو داسې شپه روانه ده چې د هغه شپې ډېر لوی زیات فضیلت او شرافت دی قرآن مجید کې د هغه شپې تذکره الله رب العزت کړی ده جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل روایات او احادیث مبارکو کې د هغه شپې ذکر کړی دی چې هغه شپه د رمضان المبارک په آخري عشره کې او کمه چې تاک شپې دی په هغه کې دا هغه شپې ته شب قدر ویلې شي هغه د شب قدر د شپې د تعین د پاره او پاره کې د عبادت د پاره جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم او تاسو ته هم بیان کړی دی چې تاسو په دغه شپه کې عبادت وکړئ قرآن مجید درشمه پاره کې الله رب العزت د هغه شپې متعلق باقاعده یو مکمل صورت را نازل کړی دی چې تاسو په دغه شپه کې عبادت وکړئ او ډېر لوی اجر او ثواب حاصل کړئ جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کم یو انسان چې د شب قدر په شپه باندې ودرېدو قیام وکړو الله رب العزت ته هغه شپه په عبادت سره تیرا کا هغه په ذکر الله سره وی هغه په نوافل سره وی هغه کو د قران په تلاوت سره وی انفرادي اعمال سره چې کله یو انسان د الله رب العزت په عبادت کې د غشپه تیرا کا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وای الله رب العزت د مخکینی جو څومره ګناونه دی ورکوټي الله رب العزت هغه ګناونه په دغه عبادت باندې چې د په دغه شپه کې وکړو الله رب العزت په هغه ګناونه ختمي او معاف کوي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وای کله بچ د رمضان المبارک میش را داخله شو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل او فرمایل چې پتا سو باندې یو میش راغا چې هغه میش ډیره بهترینه میش تا او بیا په هغه میش کې یو شپه ده چې هغه شپې ته شب قدر ویلې شي څوک چې دغه شپې د عبادت نه محروم پاتې شو نو دې چې کم دې د ډیر لوی خیر نه محروم پاتې شو او د دې د خیر نه محروم پاتې کیږي مگر هغه کس د دین محروم پاتې کیږي چې هغه په حقیقت کې محروم وي نو اوس د الله رب العزت یو بل انعام او احسان په موږ او تاسو باندې وشو چې موږ او تاسو د الله رب العزت په عبادت وکړو او عبادت په هغه تاک شپو کې یو وشتمه موتانه لاړه رشتمه د موتانه لاړه نن 15 شپه ده بیا ورپسې 20 شپه ده او بیا ورپسې 9 شپه ده د غلط شپې او ورځې خو پکار دی چې مسلسل یو انسان د الله رب العزت عبادت ته د عمله مضبوطه وتړي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم عادت مبارک دو چې دا هغه ټول رمضان المبارک په عبادت کې تیرېدو خو بیا د رمضان المبارک په آخري عشره کې حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام بخپل لنګ مبارک نورم مضبوط کو یعنی عبادت ته املا او تړلا د شپې به د خپل کور والا خپل بیبیان هغه به د عبادت د پاره را پاسولې چې پته نه لګي چې بیا به آینده رمضان مونږ یو او کبنیو یو داسې بهترینه موقع الله رب العزت مونږ او تاسو لنن په لاس باندې راوسته دا او ډیر لوی اجر او ثواب الله رب العزت مونږ او تاسو لرا کوي پکار دې چې مونږ او تاسو د الله رب العزت عبادت وکړو چې بیا به آینده کال مونږ ته موقع په لاس باندې راځي یا به نه راځي یا به ژوندي یا بنیو اسینا چې وفات شوی نو بیا رمضان المبارک هغه فضیلتونه او هغه شرافت
او هغه عظمت مولامیش دین خو مونږ او تاسو بیا په مونږ او تاسو باندې بیا رانی شي ځکه وفات شي وو او که چرته کې رام شي خو دغه طاقت او قوت زما او ستا په وجود کې نیوي نو بیا هم هغه عبادت او اطاعت نشو کوله. الله رب العزت نن په مونږ او تاسو باندې یو انعام کړی دی، احسان کړی دی. الله رب العزت وخت هم را کړی دی، الله رب العزت صحت هم را کړی دی، الله رب العزت زندگی او جون هم را کړی دی. نو پکار دا د چنن مونږ او تاسو دا زندگی غنیمت وګڼو، دغه صحت غنیمت وګڼو، دغه وخت غنیمت وګڼو. اسنه چې بیا مونږ سره دانی او بیا افسوس او ارمان کو. نن په دنیا کې مونږ او تاسو الله ډیر خپل مقرره کړی دا ګینه د قیامت په ورځ باندې بیا انسان به د دنیا دی زندګۍ پس ډیر زیات افسوس او ارزو تمنا کوي او بیا که انسان جنت تم لاړ شي خو په جنت کې باندې د زیاتو درجو خواهشمن او ارزومن وي چې یاره دا درجه ما دا اوچه درجه ولې مینونه شو. یو سبحان الله پس بم دغه انسان افسوس او ارمان او تمنا ارزو وکي. بیا به د خپېمانه چې دا یو سبحان الله می زیات ویلې وي چې نن ما دا درجه د جنت حاصل کړي وي او بیا یو انسان الله دین کې کچرته کې د جنت باندې باندې د جهنم مستحق جوړ شو. نو بیا تاسو قران مجید کې د الله رب العزت هغه وینا اوریدلې دا چې دغه انسان به وایي چې الله دنیا ته مې دوباره ولېږه چې نیک عمل وکما، یا الله دنیا ته مې دوباره ولېږه چې نیک عمل وکما چې زه راشم او د جنت مستحق جوړ شم. نن الله رب العزت د طرف نه مو ته زندگی ملاو دا د مرګ نه پس بیا چاته زندگی ملاویږي نه. موتانن د رمضان المبارک په دې میش کې د شپې تراوی پرېږدو، شل تراوی موتانه کو. په شلو تراوو کې سو سجدي راځي. د قیامت په ورځ باندې با موتا د یوې سجدي بیا ارمان وګو، د یوې سجدي ارمان با هم مونږ او تاسو وکړو بیا چې کاش یو سجده خو مې په دنیا کې لگا کړې وي، زیاتی مې کړې وي. اوس شل رکعاتونو سجدي دا مونږ او تاسو پرېږدو موتا ته په نظر باندې سنخ کاری لوګری لګیا دی خپل لونه کوي، تریشلو والا خپل تریشلې کوي، دغه شانته کار روزګار والا خپل روزګارونه کوي. خلک ابس ناستی په اجرو بیٹکونو کې ډرامې ګوري، جواریان کوي، خلک ز ټورنمنت ویسټی دی کرکټ کوي. خو لیکن دغه سجدو هغه قدر او قیمت د سره نشته. کله چې د سترګې پټي شي بیا به د پته ولګي چې په دنیا کې د یوې سجدي څومره لوی قیمت وو. ته بیا زرګا ځلې سجدي کوه په قبر کې الله ته په سجده باندې پروت اوسه، خو دغه سجده دی الله ته قبول نه ده. بیا د قیامت په ورځ باندې په سجده الله ته پروزا جاړه د جړه په دې باندې د سترګو نه دی ویني روان شي. الله رب العزت تقابل قبول نه دي. خو که په دنیا کې تا د خپل ګناہوں توبه وستا الله ته د په عبادت سره تیرې کې او الله ته د مچ د وزر برابر کتره د الله د ير نه د سترګې نه توي کا. نو حدیث مبارک کې راځي وای دغه ساس کې الله رب العزت ته د ټولو ساس کو نه محبوب ساس کې دی. وای دو ساس کی ذکر شوی دی او یو هغه ساس کې چې کله د شهید د وینې نه په میدان کارزار کې توی شو د وینې ساس کې الله ته محبوب دی. او دویم د اوخ کې هغه ساس کې چې د الله د ير نه په تنهایی کې د یو انسان د سترګې نه وبېږي دغه ساس کې الله ته محبوب دی. اوس الله رب العزت ګوره په موت باندې څومره لوی فضل او احسان کړی دی چې داسې شپې داسې ورځې او داسې میاشتې الله رب العزت مونږ او تاسو لرا کړی دي چې مونږ او تاسو پاغي کې لږ عبادت وکړو الله رب العزت په ډېر لوی اجر او ثواب درکړي. دغه شپه چې کوم قران مجید کې الله رب العزت د دې ذکر کړی دی او حدیث مبارکاو کې ذکر کړی دی د دې هغه اجر او ثواب قران مجید کې الله رب العزت فرمایي ان انزلناه فی ليله القدر. الله رب العزت فرمایي وای دا دومره بهترین شپه ده چې په دې باندې ما قران مجید دا لوح محفوظ نه آسمانی دنیا ته غون په غونډه د الحمدلله نه والا تر ورنا ته پورې ټول په یو ځای را نازل کړي دی. وای نو اوس که چرته کې د دې شپې بل فضیلت ویم نه نو څه خبره نشته بلکې د ټولو نه غټ فضیلت هغه دا دی چې د الله رب العزت عظیم کتاب قران مجید الله رب العزت په دغه شپه کې را نازل کړي دی ټول غونډه په غونډه باندې. نو د ټولو نه غټ او لوی فضیلت هغه دا یو فضیلت کې وینو دام کافی دی. الان کې نورم ډیر زیات فضیلتونه دي. الله فرمایي وما ليله القدر تا د څه پدره چې ليله القدر څه شی دی. الله رب العزت فرمایي وليله القدر خير من 1000 شهر. ليله القدر
دا د زرو میشتو د عبادت نه افضل اجر او ثواب الله رب العزت د انسان په عمل نامه کې لګي زر میشتې او څومره دي زر میشتې دا 3 کال او سلور میشتو عبادت نه زیات برابر نه ګوري زیات ځکه خیر من الف شهر الله فرمایي وای بهتر د زرو میشتو نه نو زرو میشتې څومره عبادت راځي زر میشتې 83 سال او 4 مہینے 3 کال او سلور میشتو عبادت نه بهتر ثواب الله رب العزت دغه انسان په عمل نامه کې لګي او دغه انسان لور کوي دا دومره لوی اجر الله رب العزت اوس دغه امت د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه امت په عمل نامو کې لګي د دې هغه وجه او سبب څه شی و د دې وجه او سبب داو مختلف اسباب دي روایتو کې راځي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم وای د یو کس ذکر وکړو چې هغه زر کاله الله رب العزت په لاره کې جهاد کړو نو زر کاله اوس یو ورځ د الله په لاره کې جهاد کول دغه څومره اجر دی او بیا زر کاله د الله په لاره کې جهاد کول نو اول کې یو انسان وي چې د ټول عمر جهاد کوما نو د دې ډیر زیات عمر شي نو د دې امت هغه سل کاله عمر بشي دا نور 900 کاله عمر دا به د کم ځای نه پیدا کیږي نو پدې باندې صحابه کرام چې کله د جهاد تو قتل نو هغه او پس خیدل چې مونږ به دغه شانتي اجر او ثواب څنګه مومو د دې خډیر زیات عمرو زموږ عمرونه خډیر زیات کم دي لاسی عمر مونږ دمرا کړی شوی نو مونږ هم دومره عبادت کړو هغه به د عمر د دنیا دې د پاره نه غوښتو چې زه پدې کې پیسې ډېرې وګټم کورونه پکې جوړ کما ودونه پکې وګما نور دنیا هغه زه راغونډه کم دې د پاره به نه غوښتو هغه به د دې حریص کولو او دې ته پس خېدل چې د فلان کې د عبادت دومره زیات وکړو چې داسې عبادت دومره زیات عبادت به څرنګه حاصل کما الله رب العزت د دې دا خبره وورېدا د دې دا شوق او جذبې ته الله وکتل الله رب العزت دې له دغه شپه ورکا هغه شپه د ليلۃ القدر شپه چې کچرته کتاب په دغه شپه د ليلۃ القدر کې عبادت وکړو نو په دغه عبادت سره به الله رب العزت تعالی د زر میشتونه بهتر اجر او ثواب درکړي او زر میشت څومره یو شپه اوس په کال کې دا یو شپه راځي خو د یو انسان او یا کال عمر شو نو هر کال په د باندې دغه شپه تیریږي او راځي او د هر کال په دې کې عبادت کوي نو او د 3 کالو او د سلور میشتونه بهتر اجر الله رب العزت په هر شب قدر دغه انسان لور کوي نو دا څومره لوی اجر شو د هغه په زر کالو جهاد باندې دومره اجر بیا هغه ته به دومره نه حاصلېدو څومره چې په دغه یو شپه موتا ته حاصلېږي او دام روایت کرا دی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بنی اسرائیل د سلورو کسانو ذکر وکړو چې پاغه کې ایوب علیہ السلام او زکریا علیہ السلام او قیل علیہ الصلوۃ والسلام یوشع علیہ الصلوۃ والسلام دغه سلورو کسانو ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم کو چې دغه سلور کسان اتیا کال الله رب العزت په عبادت کې ولاړو په عبادت کې هغه خپل اتیا کال ژوندۍ تیر کړی دا او د الله رب العزت نافرمانی د سترګې د رب په اندازې سره نه کړی نو په دې باندې صحابه کرام د دې عبادت تړيرو پس خېدل نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله د دې دا ذکر او شو ورته په خپل نبی علیہ السلام خفه شو چې زما د امت خودمره عمرونه نه دي چې دای به دومره زیات عبادت وکي الله رب العزت ورلپا داغي په بدل کې د غشپه ورکا د شب قدر چې دغه یو شپه عبادت شاو کو او دغه شپه اوموندلا او د هغه شپې چې د پکې عبادت کولو هغه شپه د شب قدر وا الله رب العزت په دله د 3 کالو د سلورو میشتو د عبادت نه بهتر ورکړي بهتر ګوري تا د مې برابر نه بهتر اجر الله رب العزت په هغه دغه انسان لور کوي ګوره دا دغه امت لور کړي شو به هر حال کله چې په یو زمانه کې مختلف واقعات نه پس یو آیات را نازل شي نو دا د دې آیات یا دغه صورت نسبت هغه د ټولو واقع
واقعاتو ته کیږي. نور هم داسې ډېر واقعات دي چې د هغې د وجې نه بیا دغه آیات را نازل شوی دی چې کله یو انسان عبادت وکړي نو دومره اجر او ثواب به الله رب العزت دغه انسان له په عملنامه کې ورکوي. شب قدر نو دې شب شپې ته وایي او قدر د عزت ته وایي، محترم والی ته ویلی شي. یو انسان دی هغه د دې شپې نه وړاندې د خپلې بدعملۍ د وجې نه د هغه هېڅ قدر او قیمت نو، خو په دغه شپه باندې د الله رب العزت ته عبادت کې تیره کا او هغه شپه د وموندله نو د دغه عبادت په وجه باندې دغه انسان چې کوم دی هم قدر او قیمت والا وګرځېدو. الله رب العزت په نسبت باندې د شرف والا وګرځېدو، د قدر والا وګرځېدو. او دویم قدر یو د تقدیر نه وتی دی. تقدیر دا مطلب چې کله دی رمضان نه والا آینده رمضان پورې چې کوم تقدیر په ازل کې لیکلی شوی دی، خو دی رمضان نه آینده رمضان پورې چې کوم کارونه به کیږي نو هغه د تقدیر نه هغه خبرې راوالي او هغه فرشتو ته ور حواله کی، کومې فرشتو ته چې هغه ډیوټي ور حواله کړی شوی ده چې لکه دا والی د ده به پکې وفات کیږي او د ده دومره به پکې پیدا کیږي، د چا به پکې رزق زیاتیږي، چا باندې به دا حالات راځي، چا باندې به دا حالات راځي. نو پکار دا ده چې مونږ او تاسو په دغه ورځو کې څوک عبادت وکړو او هغه شپې او ورځې هغه اوس په مونږ او تاسو باندې شروع دي. د رمضان المبارک اخیری اشاره ده. اخیری اشاره کې بیا د تاک شپو ذکر کړی دی نبی علیه الصلاۃ والسلام چې تاسو په تاک شپو کې د دې تلاش کوئ. خدا الله سره دی که یو انسان په عبادت کې تیری کې نو دا به ډېرې زیاتې بهترې وي. او بیا په تاک شپو کې هم 2 شپې زما استانه ووتې، په هغې کې اوس 3 شپې پاتې دي. یوه نن شپه ده، یوه د 28مه شپه ده او یوه د 29مه شپه ده چې دغه 3 واړه شپې مونږ او تاسو څه کې تیری کو؟ الله رب العزت ته په عبادت کې تیری کو. مونږ او تاسو د دنیا د کار او روزګار د پاره د 2 ټکو پیسو د پاره خو ټوله شپه ورونه کوو. دا څوکیداران یا دا پولیس والا دا نور کسان دی څوکیداري کوي، ټوپک هم ورسره وي، ویښ ناستي په روډونو باندې ولاړي یا چې کوم دی د یو ځای څوکیداري کوي، خو لیکن دی څه وایي دی موږ ته به یو څو پیسې میلاویږي. نو ته چې کوم دی د یو څو پیسو دپاره ته ټوله شپه رونه کولی شي نو د عبادت دپاره او عام دومره عبادت چې 3 اتیا کال او 4 میاشتې عبادت الله رب العزت ستا په عملنامه کې لیکي، دومره اجر الله رب العزت تعالی درکوي. ته یو 3-4 شپې الله رب العزت ته په ویښه باندې نشي تېرولی. په کور کې خویندې او میندې د دې اهتمام وکړي، بهر سړي دي د دې اهتمام وکړي. مونږ او تاسو ګورو د دې شپو هغه قدر او قیمت مونږ او تاسو نه کوو. د رمضان المبارک چې کم قدر او احترام کور پکار دی هغه مونږ او تاسو نه کوو. بیا هم په خپلو عبثو په فضولیاتو کې په هغې کې مونږ او تاسو وخت تېرو. الان کې دغه وعظونه دغه بیانونه هغه مونږ او تاسو اورم خو لیکن عمل کې نه راځي. نو بیا دا څومره بدترین خلق شو بیا چې هغه سره د دې چې هغه یو مسله واورېده په هغې باندې دی بیا هم عمل نه کوي. په دې کې هم بعضې خلک هغه 15 وخته مونځ نه کوي، د سحر مونځ له خلک نه راځي، نور عبادت پکې نه کوي. تراویح پکې مونږ او تاسو نه کو. تاسو ته ما ویل چې دغه یوې سجدې پسې به ته بیا ډېر ارمان وکړې، خو چې کله ستا دا سترګې پټې شي او بیا ته هلته کې دا حالات صحیح کې نو بیا به وایې چې کاش ما په دنیا کې یوه سجده خو زیاتي کړې وي. ځکه یو سبحان الله پسې چې انسان به تمنا کوي او ارزو به کوي نو بیا په مونږ او تاسو چې یو ورځ تراویح پرېښې دی 10 ورځې 10 تراویح هم پرېښودې، په 10 تراویحو کې تاسو د سجدو حساب وکړئ دا تاسو سجدې پرېښودې او چې تا پرېښې د تراویح نو تا به فرض مونځ اکثر به خلکو پرېښې وي. نو څومره لوی تاوان او نقصان دی وکړو. د قیامت په ورځ به دغه تراویح که زما او ستا په فرضو کې کوتاهی وي نو زه دا تراویح خو به یې راله پوره کېږي نه، دا به الله رب العزت په هغه چابړی کې ورلړی کي چې وګورئ کوم فرایضو کې کوتاهی شوي وي چې هغه کوتاهی به برابر شي، خو چې زما او ستا فرایض هم داسې ګډوډ او تراویح هم دغه شانتې ګډوډ نو بیا چې کوم دی زما او ستا هغه خو بیا نجات موندل هغه ډېره ګرانه خبره ده. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه شپې ذکر کړی دی. قرآن کې الله رب العزت فرمایي وایي دغه شپه د 1000 میاشتو د عبادت نه بهتره شپه ده. اوس الله زر فرمایلی دي 1000 میاشتې، دا 1000 ځکه فرمایلی دي چې دا قرآن مجید د عربو په محاوراتو کې نازل شوی دی او هغه وخت کې د 1000 نه وړاندې بله ګنتي نه وه، بس دا 1000 انتهایی وه. اوس خو دا هندسو
هغه بل سر نه معلومه یک دا خو ابتدا شو خو هغه اخیری سر هغه معلوم نه هغه وخت کې د اخیری سر ګنتی د زرو نه هغه چې کوم دی هغه نه وا نو الله رب العزت زر او فرمایلی چې تاسو په نس باندې دا زر د ټولو نه زیات دي او اخیری هدره خو الله رب العزت تدا معلومه وا چې اخره کې بداسي وخت راځي چې د زرو نه به ګنتی اوړي اوس خو لکونه او کربونه او زور پسې مخ کې نه نو الله رب العزت فرمایي چې د زرو نه بهتره نو څومره بهتره نو بیا چې کوم دی خبره هغه محدود نه ده لا محدود ده زور پسې بهتره چاته علم دی الله ته علم دی چې څومره ثواب به الله رب العزت د انسان په عمل نامه کې کیږي الله رب العزت فرمایي وای بهتره شپه ده په دغه شپه باندې د اسمان نه فرشتي راکوزیږي راځي او جبرئیل علیه السلام هم ورسره وي ګوره دا دغه امت خصوصیت ته دا شب قدر هم دغه امت خصوصیت ته او د جبرئیل علیه السلام راتللم دغه امت خصوصیت ته جبرئیل علیه السلام مخکینو امتونو ته نه راغلي کراتلونو د عذاب په صورت کې چې عذاب به راولېګلو دا دغه امت یو فضیلت شو شرافت شو چې الله رب العزت د امت ته جبرئیل علیه السلام را لېږي دغه امت د پاره را لېږي او چې کله دغه امت د پاره جبرئیل علیه السلام سره د یو ډیر لوی لشکر د فرشتو هغه راشي نو فرشتو د جبرئیل علیه السلام فرمایي وای تاسو وای خواره شئ وای او زای وګرځئ وای کم کور کې چې سړی ناست وي یا جونګړه کې ناست وي یا مسجد کې ناست وي یا په یو ځنګل کې ناست وي چې کوم ځای کې وي خو د الله رب العزت په عبادت کې وي په غلطو مصروفیاتو کې نه چې په غیبت کې لګي یا فلمونه ګوري یا نور کارونه کوي نو چې کوم یو انسان تم د الله رب العزت په عبادت کې وي ذکر حالت ته تلاوت حالت ته نوافل حالت تی بل یو حالت ته دا وای تاسو د سره مصافحه وکي روایت کې راځي وای دغه فرشتي وای چې څوک په عبادت کې وي وای دغه فرشتي د سره مصافحه هم کوي او د لپاره د خیر دعاګانې غواړي موت ته پته نه لګي خو چې دغه شپه کې موت شامل او په عبادت کې شامل او الله رب العزت په دې اجر راکړي حدیث مبارک کې نبی علیہ السلام فرمایي وای دغه شپه نبی علیہ السلام لیدلې وا بیا راوته چې باقاعده زی خلکو ته وې مچیاره دغه شپه د پدې عبادت وکي خو چې وروته دوه کسانو په خپل میز کې جنگ لګولې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوه خلاص کړل چې کله خلاص کړل د خلاصېدلو نه پس هغه د شب قدر د متعین والی هغه الله رب العزت هغه تعین د نبی علیہ السلام د ذهن مبارک نه پورته کو هېرې کو تینا نبی علیہ السلام فرمایي وای زراوت او متاسو تماغه شپه خوله چې دا فلان کای شپه دا وای خوله فلان کی او فلان کی د جګړې د وجې نه الله رب العزت هغه د ما د ذهن نه پورته کوي اوچتا کا نو ګوره جګړه دومره خطرناک شیز دی چې هغه د ډیر لوی خیر او خیر نه انسان څه کوي هغه انسان محرومه کوي او همیشه د پاره دا د خیر نه د محرومۍ سبب ګرځي نبی علیہ السلام فرمایي وای تاسو ته د مونږ روزي او صدقې نه بهتر چیزو خیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله د ذکر کو صحابه وتوي د الله پیغمبر ضروری وخایا نبی علیہ السلام وتو فرمایي په خپل مینس کې د یو بل سره حسنی سلوک کوي وای یو بل سره همدردی کوي یو بل سره منډه ترړه وای یو بل سره خیر کوي او وای د جنگ جګړو نه ځان بچ کوي وای ځکه جنگ جګړې د انسان دین خړای څنګه چې دا سکاوی والا نئی په سر باندې بلیډ راکاږي او دا وخت ختم کی دغه شانتی دا جنگ جګړې د انسان دا دین داسې ختمای او خړای نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي په خپلو کې جنگ جګړې مکوي وای او د مسلمان بی عزتی مکوي نبی علیہ السلام فرمایي د مسلمان بی عزتی کول دا بدترین سود دی وای سود نه مونږ او تاسو ځان ساتو کنه او د مسلمان بی عزتی کولو ته نبی علیہ السلام بدترین سود ویلې خطرناک سود نن مونږ او تاسو انسان ځان ته خوي چې د بل انسان بی عزتی وکي وای سم مې د بی عزت کو زه عزتدار سړی ما وای او دا سړی را پاسیو دا د ما چې کم دی وای ما ته خبرې کوي د ټولو خلکو په مخ کې مې او شرمول وای بی عزت مې وکړو الان کې خبر نه دی چې عزت او ذلت ورکول والا ذات سوګ دی تا ته الله رب العزت باندې څه درکای چې ته د بل مسلمان
مسلمان بی عزتی کې داغه سپکاوي کې هغه پسې خبرې کې او هغه خلکو کې ته شرمولو کوشش کې نو ګوره مونږ او تاسو دې کې لګیو نو د دې نه بزان ساتي کلی علاقه کې د چا بی عزتی مکوي چا پسې ټوکې او مسخري او ملنډې مکوي دغه شان په فیسبوک باندې دا هم مکوي هغه فیسبوک باندې کده یو عالم بی عزتی وي عام مکوي اوس خلک راغلي د ټیک ټاک هم په عالمانو جوړي نو دا ګوره څومره بدترین خلک شو قرآن مجید کې الله رب العزت فرمایي و یو مؤمن دی بل مؤمن پورې نه خاندي وای ځکه پته نه لګي چې ته چا پورې خاندي اته نه د الله په نسبت باندې بهتره وي وای نو ځان دی غر کو تباہ او برباد دی کو او بیا د یو انسان تعلق چې د الله د دین سره وي هغه پټکې په سر کړی دی داغه شکل او صورت شباهت د نبی علیه الصلاۃ والسلام د شکل غونته لري داغه لباس د نبی علیه السلام د لباس غونته کړي داغه تلل د نبی علیه السلام د تللو غونته کړي او هغه باندې مو تا ټیک ټاک جوړاو او خبرې په جوړاو او دغه شانته هغه بیا موږ مسلمانان ګورو یو بل ته پاس کاو نو ګوره نبی علیه السلام فرمایي دا بدترین سود دی وای د چا بی عزتی مکوا او بیا د عالم بی عزتی کول روایتو کې راځي کم انسان چې د عالمانو بی عزتی کوي وای تاسو د مرګ نه پس یو عالم فرمایي وای تاسو د مخ وګورئ وای د مخ په الله د قبلین او ته اورولې وي وای د مخ په قبلې ته نه وي ښا ګوره دا یاد ساتئ ډیر لوی جرم دی بعد وخت انسان د ایمان نه پدې باندې محروم کیږي نو دا خبره ز تاسو ته کومه پدې باندې ځان پوي کوي بعد دي اشارات اکثر ور کومه چې د یو بل مسلمان بی عزتیان مکوي د علماء بی عزتیان مکوي ګینه کوي نو انجام دغه خلکو باغ ډیر زیات خرابي تر دې پوری مفتی زر ولی خان صاحب الله دې وبخوس وفات شو هغه نه چاته پوسو کوی دی علماء پس خلک خبرې کوي وای نو د دې متعلق ستاسو خیال دی نو هغه د ډیر خپل جواب ورکو وای کم کس چې د عالم پس خبرې کوي وای دې خپل مور نه د پوسو کې اجازه تا نه پیدای مو کنه وای دې د خپل مور نه د پوسو کې چې ته حرامي نه وی وای ځکه عالم پس خبرې کول دا د حرامي کار دی وای دا د صحیح او حلالي سړي کار هغه بنی وای قرآن مجید د دین ډکته پیغمبرانو پسې و خلکو ټوکې او مسخري او ملنډې کولې دا غي هغه حشر الله رب العزت مونږ او تاسو ذکر کړی دی نو دا هغه روحاني اولاد خو موجود دي شته دی هغه هم دغه شانته هغه په کرسۍ د پیغمبرانو چې کم ناز دی پسې خو خبرې کوي نو چې خبرې کوي نو بیا به د دې حشر مو ګوري د دې انجام هم بیا وګوري چې د دې انجام به بیا شي نو ګوره جنگ جګړې په خپل مینس کې او د یو بل بی عزتیان کول دا چې کوم دی انسان د ډیر لوی خیر نه محرومای دومره مبارک شپه ده په دغه شپه باندې الله رب العزت د انسان مغفرت کوي او دومره لوی اجر ور کوي او خود دې باوجود څه کسانو مغفرت الله رب العزت په دغه شپه نه کوي پاغه کې یو عادتي شرابي انسان څوک چې شراب سکي د مغفرت الله رب العزت نه کوي دویم چې کوم دی د مور او پلار نافرمان او دریم یو بل سره کینه ساتون کې کینه یو بل سره ساتي نو کینم ډیر خطرناک چیز دی او دریم سلورم نمبر د یو بل سره تعلق او رشتہ داری کټکون کې انسان زموږ استاد څومره خلکو سره رشتہ داریان خدمت دي رشتہ داریان یو بل سره نه پالو مړې ژوندې یو بل سره نه کو نو لہذا د دې بمونږ او تاسو سکو احترام وکاو او خیال وکاو چې دا کمی مسلې دي کم عیبونه لري چې دا مونږ او تاسو د ځان نو باسو په دغه شپو باندې عبادت وکړو دغه شپې چې کوم دی یو انسان ټول شپه نشي ویخ پاتې کړي د ماسخوتن موز د جمع سره وکي تراوی دی وکي او بیا د کور ته لاړ شي پاغي کې دی ځان لا ایسه عبادت وکي یعنی ودی دریږي او 2 رکعات نفل دی وکي یاد د قران او رکوع تلاوت وکي او بس ود دي شي کړي وي جزو د کېګه مود دي شي او دا پښمنی په ټیم کې بیا د را پاسي د پښمنی نه لګوان دي را پاسي او هغه ټیم کې د وزس 4 دام وکي الته 2 رکعات کوي سلور کوي شپږ رکعات کوي 8 رکعات کوي 8 رکعات د تهجد موز دی وکي بیا د پښمنیو کې جمع سره دی راشي د سحر موز دی بیا وکي نو کچرته د شبکه در شپه د غونو دی پکې راغو شامل شو دا ضروری نه ده چې اوس وای چې راځي صحیح کما نو دا خو ته نشي لیدلې دا هغه سړی لیدای چې دا سړی صحیح کوي چې دا هغه زړه پای کی
اوس یو انسان دی شیشې ته ولاړ دی او شیشه خیره نه ده او دی ورته مخ ګوري نو د مخ خو نه ښایي نو دی بیا دا اوازونه خو د خلکو ته نه کوي چې راشي هلکه دا شیشه کار نه کوي نه شیشه کار کوي په هغې به کپړه ووایي نو به صفا کړي نو هلته چې زړه ګنده وي نو دا چا زړه چې ګنده وي نو دی هغه شپې محسوسېږي خو ورته نه خو که عبادت یې پکې وکړو الله ته یې پکې توبه وویسته نو دی پکې شامل شو دغه اجر او ثواب الله رب العزت دله ورکو مونږ او تاسو مسلمانانو کې دا مشهور ده وایي دا یو ساعت دا یو ساعت نه وي الله رب العزت فرمایي قرآن کې حتی مطلع الفجر دا چې نن د نور نه پریوتونه شروع شوه نو دا تر سحر صبح صادقه پوری وي تر څو چې بانګ نیوي شوی صبح صادقه پورې دا ټوله شپه ده نو په دا ثابته شپه کې ده یعنی د روجیما دي د ټیم نه والا تر پښمني تر ټیمه پورې چې پښمنیو کې بانګ ووایي تر دغه ټیمه پورې دغه شپه شامله ده په دې کې انسان باندې انوارات راورېږي دی پکې عبادت هم کولی شي تلاوت هم کولی شي او دی پکې نور فضولیات نه کي صرف د الله په عبادت او اطاعت کې تیر کې به دغه ثواب او اجر به الله دله ورکوي لیدلو سره تعلق نشته دی چې هر څه په سجده پراته وي او دا پراته وي دا پراته وي نو دا ګوره هغه تاسو ته هماغه اسانه طریقه مخوله خو که یو انسان همداسې تیره کړي نو دا به څه وي دا به بهتره وي به هر حال دویمه مسله هغه د صدقه فطر متعلق ده چې صدقه فطر هغه به مسلمانان ورکوي څوک پې ورکوي نو هر هغه کس پې ورکوي چې پچا کې دغه 15 شرطونه موجود وي د سره سونه موجوده وي چاندي موجوده وي یا ور سره نقد کرنسی موجوده وي د 52 تولې چاندي د قیمت برابر یا ور سره د تجارت مال وي نو دغه سلور سيزونه چې موجود وي نو دې کې په دغه انسان باندې زکات هم راځي خو یو پنځم سیس چې هغه په صدقه فطر کې شامل دی او په زکات کې شامل نه دی ادا دی چې چا سره د ضرورت نه زیات سامانونه موجود وي دا کباړي سامانونه وي کورونو کې پراته وي اسې پراته وي خو لیکن قیمت کوي زیاتی سیزونه وي خو قیمت کوي چا سره دا موجود وي صدقه فطر ورکوي صدقه فطر هغه په انسان باندې د خپل او د خپل نابالغ اولاد دا نابالغ اولاد چې څومره وي نابالغ اولاد که په دغه شپه یعنی د اختر په شپه پیدا شو د به هم ورکوي او که د اختر په شپه یو انسان مړ شو نو د ده نشته دی ځکه د سحر د مونځ نه وړاندې چې څوک موجود وي د اختر په ورځ باندې د اختر د مونځ نه وړاندې چې څوک موجود وي په د صدقه فطر راځي او چې کله د دین وړاندې یو انسان مړ شو یعنی د اختر په شپه باندې نو په ده باندې نشته دی دغه شانتي یو ماشوم د اختر په شپه باندې پیدا شو نو په ده باندې هم صدقه فطر ده دی به هم ورکوي صدقه فطر انسان د خپل ځان او د خپل نابالغ ماشومانانو هغه به ورکوي بالغ اولاد هغه به خپل ځان له ورکوي خو که چېرته کې بالغ اولاد یې ګټي نه یا نه ورکوي یا دا مشر په خپل یندې ورکوي والدین دي یا چې کوم دی مشر ورور دی هغه یې ورکوي په خپل یندې هم ادا شو ښځه خاوند دواړه به ځان له ورکوي خو که خاوند لږې شو او د ښځې هم ورکو نو ادا شو خو که چېرته خاوند نه ورکوي نو بس نه ورکوي که ښځه به یې ځان له ورکوي که ښځه نه ورکوي به مجرمه وي خو که خاوند ویل چې دا بس یو خبره ده ستا په ځای به یم ورکم بس ادا شوه یا مشرانو او والدینو ویلي چې د دې اولاد به مونږ ورکو نو بس ادا شو ورکولی شي صدقه فطر څومره ده نو صدقه فطر دا دل 140 روپۍ هغه مقرر کړی شوی ده 140 صدقه فطر دا په غنمو کې هم ده دا په کجورو کې هم ده او دا په میوه کې هم ده نبی علیہ السلام درې واړه ورکړي دي خو علماو دا چا 140 چې مقرر کړي دي بعد وایي دیم دام وایي علماو وایي زیاتې کړی دی وایي ایو خو ستاسو اسانتیا ته کړی دی نبی علیہ السلام خو درې واړه ورکړي دي تا پکې یو کال چېرته کې کجورو کې ورکړې ده کجورو کې به پوره کم څلور سیره ورکې د څلور سیرو قیمت ته ولګوه تا په زندګۍ کې د څلور سیرو قیمت چېرته کې ادا کړی دی اوس مالداره سړی پکار دی چې په دې کې ورکړي غریبانان خلک وي نو هغه یې که دغه د 2 سیرو قیمت د غنمو یا په باندې 2 سیرو احتیاطاً دا ورکړي نو دا بهتره خبره ده خو که چېرته کې یو انسان وسوي نو هغه د دغه کې ورکوي چې دا څه کېږي په پوره دا د دې دپاره ورکوي چې په روجو کې مانه څه کوتاهي شوی وي عبادت کې څه کوتاهي شوی وي چې دا الله رب العزت څه کړي دا برابر کړي نو دا چې کوم دی د صدقه فطر متعلق مسله شوه بله مسله هغه نن جمعة الوداع ده اخري جمعه ده نو په دغه جمعه باندې اکثر مونږ او تاسو مسلمانان د کم
علمي د وجنا هغه ټول را جمع کیږي او هغه وای مونږه قضا عمرې کوو قضا عمرې بس هر مون سره به یو مونږ کوي او ټول په شریکو کې مونږ په طریقه باندې نه پوهیږو خو د خلکو یو طریقه ده بس قرآن او حدیث کې نه نقل شوی بس لکه ما قضا عمرې وکا دا ویا وتیا کالو عمرونه مونږونه مې ټول چې کم دی په یو ورځ راوګرځول بل طرف د یو انسان دی او یا کال او اتیا کال هغه په استنجاګانو ځان سپین کو هغه چې کم دی په یخنۍ او ګرمۍ کې راغلی دی بسترای پرې خېدا او یا کال استنجاګانی کړي دي هغه چې کم دی باران او جړای نه د کتلې هغه منځونه کړي دي او دل طرف د چې کم دی یو ځوان روچتیږي هغه وایي یاره بس اسانه طریقه ده بس آخري جمعه ده او آخري جمعه باندې قضا عمرې کومه بس د ټول عمر منځونه به مې په معاف شي نو ډېر اسانه طریقه نه ده بس د جمعتونه به بند کو کنه جمعه الوداع باندې به کولاو او بس آخري قضا عمرې وکاو نو خو اسلام کې وی نو بیا خدا سي پکار ده کنه سره ځان ستړی کو زه دا غځې نه راځم او تاسو د دغه ځای نه ځان را رسوي تراو کې ولاړو د عبادت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه چرې دانه نقل شوی چې نبی علیہ السلام به قضا عمرې کړی وي دا زمون او استادو د ځان یو طریقه ده نو دا خو انسان لګا کل نکار واخلي په کلم باندې پیژندې شي چې دا طریقه غلطه ده نو دا د قضا عمرې متعلق تا الله دې مونږ او تاسو له په دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین